پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی بدکاري کوي لده الله رب العزت د ایمان واخلي دی په دغه حال کې مؤمن نه وي ایمان الله جنې واخلي په دغه حال کې دی پر ایمان باندې نه وي خدا نه خواسته که یو سړي لره پر داسې حال مرګ رالی چې د بدکاري کوله بېلاري کوله مطلب یو سیاکاري یې کوله نو ګویا دی به بغیر د ایمان مري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو سړی یا یوه زنانه بدکاري کوي د ایمان الله رب العزت ځینې واخلي دا لوړ د سایوان په شکل باندې ورته ولاړ یې که چیرې دی مطلب د دې ګناه څخه په خیر خلاصولو ایمان بیرته ورلره راسي او که چیرې مطلب په داغه ګناه کې په داغه بدکاري کې بېلاري کې دی مړ سولو نو ګویا دی چیرې ولاړی دی بغیر د ایمان بغیر د اسلام بغیر د کلمې او څومره لویه بده خبره ده چې یو سړی یاره خو بغیر د غسله مړ سي او هغه غسل هم هغه ناجایز غسل چې پر ده باندې اوښتی دی نو لهذا الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه تاسو د زنا وځای ته نږدې هم ورځئ تاسو د بدکارۍ ته نږدې هم ورځئ چیرې بدکاري خو لا ډېره لرې خبره ده که نه د الله رسول فرمایي وایي دا هغه خبره ده چې ستاسو ایمان الله واخلي په هغه وخت کې بیا انسان څه کوي هغه بېلاري و بدکاري چې د هغه کوي